علما یو واقع لیکلی ده وی ښځه خاونو دواړه غیر مسلمو دا خاون یهودي و او دا ښځه عیسایانه وه دوی د عربو ته راغلي وو په جده کې پاتې کېدل هلته د تیلو دا کار دی د انګریزانو له اکثر راځي نو دوی په نوکرۍ باندې راغلي وو نو دا ښځه د خاوند سره په جده کې پاتې کېدله دواړه دغلته پاتې کېدل سرکاري نوکري وه په تیلو باندې دې ښځې یو ورځ د دې خاوند نه تپوس وکړو چېرې موږ د جدې په ایرپورټ باندې رالو نو ما څه خلک ولیدلو څه عجیبه غونته کې خلک او ټوپۍ په سر نه وي سرتور سر و سپینې کپړې سپین څادرونه د ځان نه تاو کړي وو د هغې سړو هم څه عجیبه لباس و د هغې ښځو هم عجیبه لباس و خو اوس چې بار ته ووتم نو بیا مې څه خلک ولیدل څه چې په عجیبه عجیبه جامو کې دلته ګرځي دا څوک دي لا نه خاونې ورته وي دلته کې د مسلمانانو یو میله لګي د مسلمانانو څه لګي یو میله لګي او دوی راځي هغې میلې ته حاضري کوي او دوی عبادت حسابوي دغې میلې ته حاضري چې دغې میلې ته دوی راشي وایي دا زموږ عبادت دی او دغې میلې ته راځي نو د انګریزان خو دا کار دی چې دوی په دې میلو پسې ډېر ګرځي ځان سره غټې غټې کیمرې هم راغستې ژوند یې په دې کې تېر شي پیسې هم ټولې په دې باندې الوځي چې چېرته ځي نو دا کیمرې ځان سره وړي او تصویران وباسي یاره وي دې له خو تله غواړي دې ښځې ورته وي دومره راغلي چې د مسلمانانو دا میله خو هم لګوي نو که نه دې له خو تله غواړي نو خاونې ورته وي هغې ته غیر مسلمه پرېږدي نه که نه الله دې مونږ بوزي الله دې بار بار تاسو بوزي چې کله مکې مکرمې ته داخلېږي په هر طرف نه چې ورته راځي نو هلته کې بیا روډونه دوه شوي دي چې څنګه حرم ته داخلېږي که نه نو هلته دوه روډونه بیا یو د غیر مسلمو دپاره یو د مسلمانانو دپاره نو مسلمانانو په روډ باندې دا لیکلي چې دلته د غیر مسلم داخله ممنوع ده غیر مسلم دننه نشي تللی چې لاړ شي بار بوډون ته خدای پې لیکلي چې غیر مسلم دننه نشي تللی نو وایي زه خو دلته کې غیر مسلم دننه پرېږدي نه که نه زه ته خو کافر یو نه ښځې ورته وایي چاته څه پته لګي چې دا کافر دي خو موږ به هم د دوی په شان جامې واچو ټکسي به ونیسو خو ګرفتار یې کړو چې د لارې نه به واپس کړي واپس خو به کړي او که تپوس یې ونه کړو خو جولاړ به شو دغه میله خو به وینو سړي ورته وایي صحیح ده که دا خبره خو دې هم ټیک ده سړي احرام واچو څه ور واچو احرام یې ور واچو مسلمانانو په شانتي او ښځې هم داسې کپړې د مسلمانانو د ښځو په شانتي کړو ټکسي والی ونیو او روان شو چې پله خدای شاندار یې په لار ته وړو چا تپوس ونه کړو ځکه کله تپوس کوي کله نه کوي د درې پیرې څه ورغلی مخ موږ نه خو تپوس نه په ټکسي کې ودرولي چېرته نه یو او لاړو دننه ورننوتل اوس چې مکې ته لاړو د چا نه تپوس هم نه شو کولی چې هغه میله کوم ځای کې لګي ځکه چې څوک به راباندې پوه شي خو په خلکو پسې تلو چې دا خلک په کم طرف ځي موږ په هغوی پسې ځو خلک روان دی په یوه دروازه باندې دننه کېږي موږ پسې وردننه شو ځو اوس چې وګورو نو یو توره کوټه ده یو کوټه ده او تور غلاب پې خور دی او خلک د هغې نه ګیر چاپېره تاویږي موږ چې ښکته ورکو شو په دې مطاف کې دا کوم ځای کې چې دا خلک د خانه کعبې نه تاویږي دغې صحن ته دغې غولي ته څه ویلی شي مطاف دې ته مطاف ویلی شي په دې مطاف کې داسې ودرېدو او دې خلکو ته ګورو ښځې زه سوچ کومه چې دلته کې خو باغ نشته دی غر نشته دی څه ښکلی ځای ابشارونه نشته دی دا خلک دې میلې ته څه دوکانونه نشته نور څه نشته دلته کې دا خلک ګوري څو دا څنګه میله ده دلته وایي شی دی نشته دی چې موږ هغې نندارې له ورشو دلته خو یو کوټه ده او تور څادر پرې غوړېدلی او خلک د ګیر چاپېره تاویږي دا سوچ کومه ولاړه یم خو یې ګورم بس څوک د دې خانه کعبې پورې انخلي جاړي هر څوک چې الله سوچت کړی جاړي څوک په سجده پروت دی الله ته جاړي هر سړی جړاګانې کوي هر سړی په دې کوټه پورې مخ مګي او څوک پورې شونډې مګي یو جړا ده یو عجیبه حالت شروع دی ما ځان له سوچ وکړو چې کیدای شي په دې کوټه کې دننه یو قبري خلک د مزارونو له ځي که نه کیدای شي دلته یو قبر یې ځکه ورته داسې ولاړي او دوی داسې دغه کوي وی ولاړه یم ګوره یم ورته وی په دې زړه کې مې څه بدلون غونته راغی دې کوټې ته چې ګورم که نه وی زه وایم چې دا کوټه ما ته اواز کوي چې تم شروع شه که نه دا کوټه ما ځان ته رابلي چې تم شروع شه که نه وی د زړه دا دنیا مې څه بدلېږي غونته کې وی دې خلکو جړاګانې کولې په ما هم جړا ولګېده بې اختیاره زه هم جاړم اوس غیر مسلمه ده عیسایانه ده وی په ما هم جړا ولګېده چې خلکو ته ګورم او الله دې مونږ بار بار بوزي یقین په الله وکړه چې په خانه کعبه دې نظر ولګي که نه د زړه دنیا به دې بدله شي د زړه دنیا به دې بدله شي او هلته چې ورشي په دې خانه کعبې پورې دا سینه ولګي دې زړه ته به یو سکون راشي او ډېر عجیبه حالت دی دا یو عاشقانه اعمال دي دا حج عمره نه دي دا عاشقانه اعمال دي څنګه عاشقانه اعمال دي په سر سرتور په خپو خپیال بي په بدن باندې ښکلې کپړې نه
یو دوه سپینې څادرې ارزان بیه هغه هم بې ګنډلو او دا دې تاو کړي دی او ګیر چاپېره منډې وي کو شاه دی او کو ګدا دی کو ملک دی او کو نواب دی خان دی کو نواب دی غریب دی او کو فقیر دی یو شان د دغې ځای نه تاویږي دکه شان دې تاویږي فرق نشته هلته هر سړی د دغې ځای نه تاویږي او هر سړی د الله په دربار کې چغې وي او دا درته وایم الله دې بار بار موږ حج عمرې له بوسي چې هلته لاړې که نه ته دې زړه کې چې څه هغه دعاګانې د الله نه غواړه یقین په الله که دا زما خپله تجربه ده چې کومه دعا دې وغوښته بلکل یې الله قبلوي سوال نه پیدا کېږي چې ته په صحیح طریقې باندې د حلال کار دپاره د خانه کعبې سره ودرېږي او الله ته چغې ووایي دعاګانې غواړي الله ستا دعا قبوله نه کړي سوال نه پیدا کېږي ولې هلته چې سړی لاړ شي که نه د انسان هغه اخري ځای چې دی هلته رسېدلی اخري ځای د دې نه ما سوا هلته بل ځای نشته که نه چې ته ورته لاړ شي که نه د انسان هغه ټول دغه دی چې بس دا ځای دی کو دلته زما ده قبوله شو قبوله به شي بل ځای نشته چې هلته قبوله شي هلته د الله نه دعاګانې غواړه الله یې قبلوي یقین وکړه چې الله یې قبلوي نو خلک لګیا دی دعاګانې غواړي طوافونه کوي وی خلک جاړي وی زم په جړا شو په ما جړا ولګېده وی دې خاوند ته چې موږ ته ما چې زه خاوند نه تپوس کومه چې لکه ستا په زړه کې په دې حالت کې څه دي وی چې خاوند ته مې وکتل هغه دې هم جاړي هغه دې هم جاړي وی ما ورته وی چې ته ولې جاړې هغه ما ته وی چې ته ولې جاړې وی ما ورته وی چې زما په دې زړه کې اوس ډېرې عجیبه غوندې کې حالت پیدا شو زه خو ما دا زړه خو دا کوټه ما ته اواز کوي چې راشه وی خاوند وی چې زما دا حالت دی زما دا زړه خو چې زم د دې خلکو سره روان شمه ښځه وایي ما مې د خاوند ته وی چې معلومیږي دا چې د مسلمانانو دا مذهب چې دی دا حق مذهب دی دا حق دین دی دا حق دین دی وی خاوند مې راته وی چې زم په دې خبره باندې شعور یم ما وی چې څه چل وکړو وی چې د چا نه تپوس کوو چې اسلام ته داخلېږو څنګه به داخلېږو وی یو سړی خو ودرو موږ ورته چې یو سړی مسلمانېږي څنګه به مسلمانېږي وی هغه راته وی چې وایې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وی دا کلمه خو ویله وی چې زه د دې خلکو سره هغه ښځه بیا دا خبره لیکي وی خلک په قسمه قسم طریقو څوک د څه نه متاثره شوي څوک د څه نه متاثره شوي مسلمانان شوي دي وی زه او خاوند مې واحد دوه انسانان داسې یو چې موږ د خانه کعبې په لیدلو مسلمانان شوي یو موږ د هېڅ شي نه یو متاثره شوي خو چې خانه کعبې ته خو وکتل موږ مسلمانان شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله دعا وغوښته اللهم زد هذا البيت تعظیما وتشریفا وتکریما ومهابة الله د دې کور د عزت نورم سوا که الله د دې کور د عظمت او دایره د خلکو په زړونو کې نور ور واچوه خو کاش دا سړی صحیح حج عمره وکړي صحیح څه وکړي حج عمره زمون خلک صحیح حج عمره کوي نه که نه دا موږ چې حج وکړو او دا عمره وکړو او واپس راشو دا ښه په شاړو سر شو دا ولې دا ښه په شاړو ولې سر شي دا حج د الله د رضا دپاره کړی نه ځکه دا عمره د الله د رضا دپاره کړی نه ځکه خو چې واپس راشي نو ښه په ګډوډو سر شي داسې ده که داسې نه ده دی خو حج کوي دی چې زه راشم چې خلک راته ووایي چې حاجي صاحب دی خو عمره کوي دی لره چې زه ووایم چې ما دومره عمرې کړي دي دی خو حج کوي دی لره چې زه خلک راټول کړم او خیرات وکړم خلک وایي چې څه چل شوی دی چې پلان کې حاجي صاحب راغلی دی نو چې راشي نو بیا ښه په ګډوډو سر یې که سر نه داسې ده که نه و یوړون د چا ولا سپېړه ورکړه په دې سټ کې ولا څوک ورکوي هغه وایي چې حاجي صاحب مړ دې کړم هغه ورته ویل تا ته څنګه پته چې حاجي صاحب چې داسې ګزار د حاجي صاحب نه علاوه بل څوک نه ورکوي تا چې ما له کوم ګزار راکړو ګزار بل سړی دا ولې دا چل کېږي زموږ سره دا موږ د الله د رضا دپاره کوو نه دا موږ د الله د رضا دپاره کوو نه یقین په الله وکړه یو عمره تعالی په ژوند کې کافي ده یو حج دله کافي دی چې ستا پې زندګي بدلېږي او که نه بدلېږي سوال نه پیدا کېږي هلته چې ته ودرېږې تا ته به دا دنیا نه یاده ته چې خانه کعبې ته مخامخ شي تا ته به کور نه یاد تا ته به دا دنیا نه یاده ته به د خپل رب سره په مناجات کې ته به د خپل رب سره په ملاقات کې تا ته دا پته نه لګي زه په کوم ځای کې ولاړ یم هغه یو سړی وي په مانځه باندې ولاړو نو بل یو عاشق مزاج غونته سړی و هغه په ځان نه پوهېده مخې ته به تېرېده را تېرېده نو دی ورته وایي په سترګو ړوند دي زه په مانځه ولاړ یم مخې ته مې تېرېږي را تېرېږي نو هغه ورته وایي مونځ څه شی دی مونځ څه شی دی وی مونځ ته نه پېژنې نه مونځ څه شی دی وی مونځ د خپل رب سره خبرې دي که نه د عاشق د معشوق سره خبرې دي که نه
وی افسوس تا په حالت باندې افسوس ستا په حالت باندې ته څنګه عاشق چې د خپل حقیقي معشوق سره خبرې کوم ما ترې خیال دی زه خو مجازي دنیا کې په چا مینو ما ته مې نه لیدي زه په مجازي دنیا کې په چا مینو ما او ته مې نه لیدي چې ته په مانځه ولاړې او ته په خپل حقیقي معشوق باندې مینه او زه درته ښکارم دا زموږ منځونه چې دي که نه معمولي کړه شي که نه موږ ضبط نشي کوی نشي کوو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي پرون نه بل ورځ ما د مازدیګر لمونځ 3 رکعاته وکړو څو رکعاته وکړو 3 رکعاته وکړو او سلام مې وکړ دعا مې شروع کړه یاره وایي دا لمونځ خو 3 رکعاته ونه شو لکه د خدای مسلمانانو زه خو م انسان یم تاسو په ما پسې شاته 2 صفه خلک ولاړ یئ په 2 صفه کې دا پته چاته ولګي چې څو رکعاته وشو دا زموږ منځونه دي دا زموږ منځونه دي دا به الله قبول کړي دا لمونځ قبلېږي په 2 صفو کې دا بس مولي صاحب مخکې شوی کو 2 کې 3 کې کو 4 کې موږ ته خو شاته پته نه لګو چې دې سلام وګرځو موږ به وګرځو نو